اضافت د افاده تصور دا اضافت ته ما ورجي د مصدر د مفعول تا چاته ځکه مفید دغه موجوده سوق چې حمل کوي حیوانات غند خود جاده پوجي په انسان څخه حمله نو فاعل د افاده شو افاده کوي د تصور او دا تصور د اضافت د مصدر شو چاته مفعول تا تصوره د تصور د چا دغه شی څه دلته چا انسان نه ای تصور بیا مصدر دی کنه او هی زمير څوک دی دا اضافت تصور د تصور داغه نو د تصور فاعل څوک دی هغه ځای هغه مخاطب او نو اضافت د تصور هوتا د اضافت د مصدر شو بیا مفعول تا تشو چې فائدہ کی پوښې په د تصور دا شی چاته هغه ځړی تا زين تصور الله نو ما تاسو صرف د معرف سوکو معرف دی ته وي نو دا څه ما يقال عليه لفاعل تصوره واستكت كشف معرف شيء بعد الفراغ لو ربط بين ما قبل سرخه استاد دا معرف دا باست شروع کې ما قبل سنه د 6 ربطه وي بعد الفراغ عن بيان رسل الفراغ فارغ دو عن بيان ما يتركب منه المعرف د بیان دا غینه چې معرف دا غینه مرکب کېدو نو په دې باندې چې اضافت د افاده تصور ته اضافت د مصدر شو مفعول ته همدانه اضافت د تصور هي ته څه شو اضافت د مصدر شو هم مفعول به ته ځکه د افاده تصور ته مفید ده کنه د څوک چې د حمل کوي کنه د پاره د افاده نه فائدہ کوي مخاطب ته او مثال په او د تصور فائدہ کوي چې د تصور مفعول به شو او د تصور هي ته تصور د چا دې شی پوښښ کوم شي خودمه دا چې د افاده تصور ته کنه مخاطب ته تصور د شی کنه تصور د شی فائدہ کوي نو خبر دا شو چې د افاده اضافت تصور ته اضافت ته مصدر شو مفعول به ته او د تصور اضافت هو ته اضافت ته مصدر شاته او تصور د شی لرا افاده کوي به تصور د شی لرا ٹھیک شو اوس چې تاسو مې کته شرح ته کوشه بعد الفراغ رسل الفراغ دو عن بيان ما يتركب من المعرف ده كان هنا معرف سكيجي مركب كيجي تكفى شرعات البحث عنه مشروطنا في البحث كي خود ده معرفنا كما ما يتركبون ما يتركبون سكي ما يتركب منه جل كان مركب كيجي ما ده هذا السنة ده ما له مراد كليات كي سكي شو كليات كي كنا ما يتركب منه المعرف هو ده ما نجم الكليات تجوري ده هنا معرفه شرع في البحث عنه لخذ معرفنا وقد علمت أن المقصود بالذات اسمه ده قرجيه تأتي وسط مخي تكم ده سو أجزاء تركيبي ده چاو ده معرف ده معرف زمان سر ده دسر زمان سكار ده ده منتقل ده سر سكار ده معرف سي حیثیت ده فده ده سکو ما بسه بینه که ولی بسنه که دا یو داغی تا ته پته ده چې مقصود په دې کتاب په دې فن کې معرف او حجت دي یعنی منتصنوی چې مقصود ته څه ده معرف او حجت نو معرف په تصوراتو کې موجود علم د تصوراتو د حسي هغه معرف ته او د تصدیقات د حسي حجت ته دا یو دغه دو جزءونو د چا د مقصود د دې کتاب نه ده او کنه زکه و چې وقد علم دا تمخي په دندلي ها فوشي چې مقصود بالذات في هذا الفن والبحث عنه عن حجته هو ده چې کوم ده موجوده شاله دا معرفه حجت موجوده دي مطلق علم ده او موجوده معرفه کې د بحث تصوراتو کې ده او حجت په کې د بحث د شاله تصدیقاتو ده کنه وعرفه دبر تعريفه اوس ما ته ورجه تعريفه مسوي بأنه ما يحمل على الشيء ألت يقال إلا كذا ما تستوي شيء وزهو فتيك لا يقال لفظ ما تمخيدو شيء لفظ دقور خمينات وكذا دلت يقال ما يقال عليهم ده قول بس لقي جهالة شيء نقول بمعنى شيء ده حملي ما يقال عليه أي ما يحمل عليه ده كم من البطلقي او چې په قول په معنا وینا باندې سره لام راځي ښا يقال له هغه ته ویل شي يقال عليه نو يقال
علا چې بیا انا په معنا د چا شو دا حمل قول په معنا د چا شو دا حمل شو کله چې بسیله کې علا راشي ما يحمل على الشيء يحملونه يعني يقال تفسير په يحملو سره وکړو او ما تاسو چې په دې فن کې په معنا د حمل سره راځي مقولون لفظ راځي کله کله او په معنا د چا مرکب سره راځي قول مؤلف من خزايا مركب من خزايا على الشيء بيعرف متن كي معرف الشيء ما يقال عليه كنا تعين مرجعك على الشيء على الشيء اي المعرف تعين مرجعك عليه كي على الشيء هو خد الشيء لما رسولك معرفته كنا تعين وجود الشيء ليفيد وايه ليفيد تصور هذا الشيء ليفيد لافادته بس بدك يا خبر تاسو دیو کارو مکه موږ د افاده فعل څو ګرځول دلته دا سره هغه څوک چې د حمل کوي د حمل کوونکې دغه څه ونکړه ليفيد التصور ليفيد چې دې فائدې کی چې دې فائدې کی د دې افاده فاعل د ما کوخه څوک کو او ما عبارت چا دا معرف نه کنه هغه حیوانات چې دا معمول کو چې دې ليفيد يفيد انه څه دې چاته دې ما ته نه کو ما يحمل شيء يفيد چې دا ما فائدې کی فاعل ده افاده څوک شو دغه ما شو يفيد التصور ده يفيد په څه مفعول به نه کو نو ټیک شو چې هغه تصور ده يفيد په مفعول به وو کنه ليفيد التصور هذا الشيء تصور او هذا الشيء ده دې چا تصور یې د عین مرجع وړه هغه په من ته ورشته اضافه تصور چاته تصور فاعل خو یو شی نشي کنه تصور فاعل د څوک هغه چاته چې ته فائدہ کې اما بکنیه او بوجمات ګوره دې برسته په کتاب کې تاسو ته وایي چې دا حمل چې تکې ولیکه ما ته ګوره دا مکرته په تعریف کې حیوان ناطقون وایي نه نه حیوان ناطقون چې دی وایي نه نو د څه فائدہ وکړه مخاطب ته ځه څه فائدہ وکړه مخاطب ته حقیقت ته د دې معرفه ټول خو کله پورا یعنی کون هذا چا د دې معرف دا به مخاطب ته معلوم کی او خیوتا الانسان حیوان نه ته کوم چې موي نو ته خبر چې انسان حقیقت سره پورا کونها او پورا حقیقت ته معلوم شو چې حیوان نه تقدر کنه یا فائدہ بيدای دې رسم راشي اطلاع بكل شيء اطلاع غرض دینه اطلاع په حقیقت د شی باندې يكون هم نه حقیقت ما دا ورشي او یا به کوم دې امتیاز د معاده امتیاز شهر لکه زته ته ما دا حیوان صاحب کلمه وي نو په صاحبونو خدای دا نه نه پوه شه دا خو یو عارضی ده خاصه نو څه پیدا امتیاز د جميع معادانو خدای زګه دی وي وای ګورځي اما بكونی یا بكونها چې کوم ده هغه تصور په دې کې بكونه سره یعنی په حقیقت دا سره حقیقت به یو خیرته او به وجه يمتاز عن جميع ما عداو یا په دې طریقې سره چې دې ممتاز شي د ټولو ما عداونه ها دا دوه غرضه بیا ساتي ها دا دوه غرضه به د دې څخه په دې څخه تهذیب د دې بای صفحه په اخر کې ته ګوره اخر کې څه کو قالوا الغرض من التعريف اخرنا یو کنه ولم يعتبروا بالعرض عام سرګوره قالوا الغرض من تعريف اما اطلاع على كنه المعرف او امتياز عن جميع ما عدا دا خبره دي دا په خبره ته د بدل الفاظ کې او بممكنيه او بامتياز عن جميع ما عدا دا غرض ها صحیح شو وسو چار کله دا خبره ستاسو په ذهن کې کېناستا نو برده شرطونه اوس لګي ما د ګورمتن کې ويشترط ان يكون پوشه مساويا له نسبت مساوات په قیمت غره یو شرط دی راغلی څه مطلب دا معرف بد معرف سره فاصلو نسبتونو کې نسبت مساوات لري مباینت په کې نه دی بداغه نه مباین نه دی بداغه عام نه دی بداغه اخص نه او عام او خاص په عموم خصوص متصل بهم نه عام او خاص په عموم خصوص من وجه سره بهم نه كم حامل بده كم نسبتي دا معرف بده معرف سره حامل ده كم نسبتي ده نسبت ده چا ده مساوات بوي او نه به په مباینت نوع عموم خصوص مطلق نوع عموم خصوص من وجه
هغه کناوي او ته اوس وي هم دا وجدا چې موږ دا دوه غرضونه بیان کړو چې یا د کومه بیان شي حقیقت او یا څه بیان شي یا امتیاز راشي د ټول ما عداونا دې وجنه وي ګوره ولهذا لم يجوز ان يكون عام مطلقا عام مطلق نشي کېږي ايه عام سره مطلقاً زکوي شو عموم مخصوص مطلق یو عام له عموم مخصوص مطلق سره یو عام له 50 په عموم من وجه سره نو دا او فائدہ او د ویش تر څه په وجه جوړ شي ښا چې دا شرط هغه لګاو وجه سوا وګوره کنه وای تعریف د انسان په حیوان سره مکاو دا به د عبد الله مشر څنګه وای وین لم يجوز ان يكون عام ان يكون لك انه چا دي معرف تكن دا معرف عام نه شان نه دا معرف نه بنئ لکه مثال اسم شام تعریف د انسان په حیوان سره مکوا لا او عام مطلقاً لکنه لکه د حیوان عموم د انسان نه په عموم مطلقاً سره د عموم من وجه سره نه ده ښه ټیک شو شي یا دې خبره وای ما يضيف دې بیان کې یا قد دا شی نه خو یا دې سوخي یا دې امتیاز راوړي او دا یو د دوه فایدتين چې کوم ده سره موجب نه ګرځي تو تعریف د انسان په حیوان سره کې په حیوان تمام حقیقت ته چا د انسان ده او د تمام معادن نه جدا کوي د حیوان نه جدا کوي د فرس نه جدا کوي د بقر شریف نه جدا کوي لکه حیوان ټول انسان حیوان نو خو بقر حیوان نه ويقول جي لم يجوز ان يكون عام مطلق لان العام لا يفيد شيئا منه ما لها تلتب الكتاب دي برابر منها ما لها منه ما دي احدى الفائدتين تكم لها من نده واذا بسنه كالحيوان في تعريف الانسان تلوناسي تعريف تشرو عام حيوان لا ولا بتعريف الانسان كي وليه فان الحيوان ليس كنه الانسان حيوان كم لسنه ها كن الانسان لا وليه ليس كنه الانسان اذا ليس جميع حيوان ده اسم شو ده ليس او كنا خبر شو ها ليس كنه الانسان بوخه اذا حيوان بره كنها حقيقه كنها واسشته حقيقه ده شيء توي لان اخبره لان اخيرا الانسان هو حيوان ناطق حيوان ناطق يقول عن كل وبالقول شيء واذا لا يميز الانسان عن جميع ما داو ده نو جدا کوي او ده جميع سره جدا کوي ده حجاب ده جسم نه جدا کوي اجسامو دا چانه د جمادات نه جدا کوي د نباتات نه جدا کوي یعنی خو جدا کو چې ته حیوان مې ته پوښتنه چې نبات نه ده دومره پوښتنه چې جماد نه ده خو د حمار ګل نه جدا نه کړي حمار ګل لته وایي ولی لأن بعض الحيوان هو الفرس یا الحمار مثلا دوی ما ته ورځي تاسو دا کوم خبره وکړه چې د دوه فائدو د ترتب دا اهم ده دا غرض ده چې د تعریفنا کوم د فائدو اطلاع بكل شيء او چې کوم ده امتیازا جميع ما دا یاده دا ذکر عن عموم مطلق سره نه کوي د پاره د اخص لهدا رضیکا د تسره تعریف چونه کې وجدات وای دا هو عام مطلق خد عام من وجهين خبر راته عام من وجهين کې سره شي ها دقه وجب عليكم دو وكذا الحال في العام من وجه تعريف د حيوانو کې په ابيض سره دغه ابيض حيوان کم نسبت ده مخصوص من وجه ده عام له عموم من وجه سره بداو د سلام ده وکا ځکه چې کوم ده حقیقت ده هم نه او سره ده مميز غلر من د جميع ما داونه متقشان حاله بعمل واما الاخص وس خبر ده اخص ده شيء تعريف د حيوان په انسان سره وکړي ته څه وزبط خبر کوم دا زیاده شي اوی لښان دې دقیق ته ښه زه په کوم خبر ما ده کته مو ګور کتاب ته مو ګور کتاب کې څه نشته خبره زړه ته کوم چې کوم زه خبر کوم ته ما ده کته کتاب ته مو ګور چې خبر زړه په توس تعریف د حیوان په چا سره کوي نو دا مفید د احدى الفائدتين ده تعریف د حیوان په چا سره کوي انا ستر کوي اخسر کوم دا مفید د یوه احدى الفائدتين ده ما فائدتين کوم یوه اطلاع بالكنه او یو امتیاز څنګه لکه انسان حقیقت د حیوان نه ده ته ما بستر کې خاویا چې وستو بستر کې خاویا ماشو ته چې کله دا غواړي او د حیوان تعریف په انسان سره کوي
څه کله غواړي څو تعریف د چا تعریف د حیوان په انسان ترتاو استاد د پوسو دا انسان به پیژنې کنه ته چې دا تعریف کوي چې پیژنې کنه صحیح نو چې ته پیژنې دا انسان په دغه خزر د من پیژنې کنه یا به انسان په حیوان ناطق سره پیژنې او یا په حیوان چې سره کنه په دې کې به حیوان ناطق سره د مثال ورو حیوان ناطق سره پیژنې کنه تشوف حيوان مخبز لك حيوان زاحف ويبقى محبه ويبقى حيوان نازي كان حيوان نازي كان لو شكاية الإنسان بين الحيوان ناطق تبدأ بين الإنسان حيوان ناطق أو حيوان قرأ لو شو معرفتها أجزاء ما بينه تجي إنسان بين الحيوان ناطق بين الحيوان ناطق وقد جدا إنسان حيوان ناطق والحيوان هم بينه تو بينه حيوان ناطق جوهر جسم نامي حساس الى اخره متحرك بهذا ده بيجي او يا حيوان بيجي بشاسره فعلى جهاز بيجي الحيوان على جهاز شوف ماشي لكن تكلم الحيوان تعرف الانسان تركه والانسان بيجي الحيوان تعرف حالنا تفهم وقال الحيوان بيجي او الحيوان ما بشاسره بيجي حیوان به کوم دی دا په دې پیسې دی صحیح ده نو او د ماشي چې دا حیوان په څه کې ارزان د حیوان په نه حیوان په مرکز سره خاصه د جنس نه ماته دا وایي خاصه د توګه خاصه د نوع د جنس او په خاصه سره ته شي کېږي او جوړ جسم نه من درسه دا حیوان څه نو د انسان سره تعریف کړ چې کله توکي نو دا مفید د فائدتين شو مفید څه دا حیوان چې کوم په ماشين سره پیژنې یا په جوړ جسم نه سره راځي دي توشي ورته غواړي درک ځان توګه پر دې کې پروس کلی موږ نشي استاد دکتور هغه په دې نه کوي نه ما دا څه خبر پوه څنګه شي چې د انسان حیوان تعریف د انسان سره کې انسان پیژنې او چې شي پیژنې په پیژنې چې دا ورته کته څه پیژنې کله میټور به انسان دې پیژنې نو څه دې تعریف حیوان نه ته کوي او دا حیوان پیژنې حیوان به په څه سره په واما الاخص عن مطلقا خبره کې ځکه تعریف د حیوان په انسان سره فهو انجاز ان يفيد ایګوره هغه جایز ده چې فائدہ کی تصور ده د معرف کنه تصور الاعم بالكنا اي في تصوره لا تفعل ده تصور فائدہ کی تصور العام لرا څنګه د دې اخسته تصور په فائدہ کی تصور د عام لرا بالكنا اي بالكنا څه کومه مفهوم ته چې دا حیوان به ته چې دا انسان پیژنې نو په څه پیژنې دا ځو پیژنې په ځو کې جمله ځم حیوان هم دی حیوان به کله سره پیژنې کله هدا ماره حیوان معلومه شو او که په عرض سره پیژنې او بوجه يمتاز به عما داو كما اذا تصور الانسان بانه حيوان ناطق ما نقول لك نعرف اذا تصور الانسان بحيوان ناطق فقد تصورت الحيوان انت ايش تصوركم في ضمن الانسان باحد الوجهين يعني ده تصور ده حيوان تصور باحد الوجهين كما يشرع يا بذات ياسر يا فرج انا شايف ما هذا خاص شوها لا نديها ما تقول شيء ده هر کله چې تعریف د حیوان ما تقول ده عن تخصص جاي شو تبره په کتاب کې وایي کنه بره فلا يصح بلا عم ولا خص لكن لي کنه بره ها صحیح لي ها نو خاص هم تعریف کړل دی یا رب له وجنه ما ته ورشي زه ته خبره زين ته عمد الذي كاخص دي راځي حیوان دې زين ته راځي که انسان زين ته راځي څنګه حیوان دې چې دا انسان د حیوان زين تر اتل په زمين انسان کې هم انسان هم حیوان دی انسان حیوان ستاسو ته ډېر راځي چې انسان یې جوړ حیوان راځي چې حمار یې جوړ من حیوان راځي چې فارسی یې جوړ کومه ګای نه کېدل ته هیڅ نه جوړاله د شنو ګرځي خو دې په شپه مستو رود د حیوان زين ته ډېر دی انسان څخه زیاته ورپکه چې انسانانه زين ته راځي ټیک شو
او حیوان په انسان په تصور سره راځي او په نور سره راځي. نو سوق اخفاش سوق اجلاش كم شيء كثير الورود اكثر ورودين نغاج لا بنسبه دچا اقل ورودا سرا. نو ځکه تعریف د حیوان په انسان سره نه راوښ. لکه تعریف کبر من دی او اشترط يكون مساوي واجلا صح واجلا به سره مل لکنه پر متن کې وشترط ان يكون مساويا برغه د ما تکړه نو مساوي سره مباين بني عام خص بني وجن بني مباين بني واجلا ده کنه سره واجلا واجلا وي اجلا به اخفا بني په نظر د عقل کې به ډیر زیات ظاهري اظهار وي. نو دا ټیک ته چې دا په دې وجه نه راوښ چې د اجنان نه دی کنه څوک نه د حیوان تعریف په انسان سره کې انسان په نسبت حیوان ته اجنان نه دی فروي کته پوښښ کې شي. لكن لما كان خص اقل وجودا في العقل اقل ورودا في العقل واخفى في نظره وشان المعرف ان يكون اعرف من المعرف او شان المعرف سو چې دې اجلا عرب من اجلا من خبره اجلا عرب دي رجال د معرفنا لم يجوز ان يكون اخص منه ايضا اخذ ذكر رواش كاين خبر بقشته غره وجه دار وجه داخل السوق بس برمته تخزلاشه ويشترط ان يكون مساويا له شو دار من بمساوي نسبت خبر شو واجلا باعتبار المفهوم مساوات باعتبار الوجود وله دا نسبتونه په اعتبار د وجود سره ښه صحیح او دا اجلایت په اعتبار د مفهوم سره. نو مساوي په اعتبار د وجود سره او اجلا په اعتبار د مفهوم سره. نو فلا يصح بالعام ولا خاص. نو هغه چې موږ مساوي او اجلا ضروري کو نو په عام او خاص جایز نشو. والمساوي معرفه وجهاله اجسو کو سره په معرفت او وجهالت کې برابرۍ پای سره مشي نشو. ځکه اجلا دي چې ډېر راځي نه چې برابرۍ وسره چې په مسافه خفا بزرګ سره یو شان کې عاشو تعریف باندې او راځي یو شان دي او دا ته چې څومره خو څنګه بجنم نه تاسو راته شي سب څه ورشو ولې خاطفه بیا وایي والمسائل معرفته ولا اخفاء سره تعریف جایز نشو ولا لما تنفع شو ښه اوس کده راشي ايوه تعریف مساوات شک څه شته وتا مساوات په کې تاسو کوه چې معرف دا معرف تسي مساوي به اداره سره بیا دې عام او خاص مخصوص مطلق سو مخصوص مجدا نه راوځه کنه خود مباين ذکر دیونه کو څوره دې څه دیونه کو دا به شي ولې چې فلا يصح بالمباين ولا عام ولا خاص مباين ملي کوي کنه دا په هغه سره تعریف جایز نه ده هو یې دې خدای بنده ما شاء الله ویل چې ما يقال عليه چې حملي به مباين به حملي اغالته وته ده انتما خما خلاص په دې نه پوهیدا هغه کنه. وقد علم من تعريف المعرف بما يحمل على الشيء ما يحمل من هو انه لا يجوز ان يكون مباينا للمعرف المعرف ده مباين معرفنا ني فتعين ان يكون مساويا له ثم ينبغي ان يكون عارف الداغ اجلات رايحه او ده عارف في نظر داخل کې وای ما ته ګورې ده معلوم موصل ده غفر سيتا مش ده غفر ترسيل هغه مزيات واضح کړه لانه معلوم موصل الى تصور مجهول كترسي كان مجهول هو المعرف لا اخفى ولا مساوي له في الخفاء نبا اخفاي نبا مثلا مساوي بخفاء وظهور والتعريف بالفصل القريب حد وبالخاصة نسل فإن كان مع الجنس القريب فتام وإلا فناقص ولم يعتبروا بالعرض العام. ستفكر دي خبر تجي ورپا دي جان توقع دا دي شو سبق ده هنا چې پدې کې چې کوم بنیاد لیکنه چې هغه دې زده کړو نو په خبره به پوه شي. مقصد دا دی چې دلته وي حد دی دا رسم دی بیا وي دا تام دی دا ناقص دی. نو
اصل کې د دې طریقې سره ته تعریف کوي کنه چې د حدوالي او د رسموالي پس شي بنا ده پس شي معنی دا دوه بنا دي او دا تمامواله او ناقصواله پس شي معنی بنا ده نو ګور لاول په سر باندې خبره ذکر چې په تعریف بعد تعریفي تعریف هو معنی من یو شی په جنګلو راوستل یو شی معرفت شناخت دا نو ګور په دې کې په تعریف کې دا خبره ضروری ده چې د شی او امر ته په تعریف کې راوړي چې هغه دوه خبرې پاتې وي څنګه د شی او امر په تعریف کې راوړي چې پای کې څو خبرې دوه خبرې یو دا چې هغه د شی یو امر چې لا يوجد في غير المعرف چې هم بدخي په بل ځای کې نه یعنی امر مختص بالمعرف جواب او یو دا چې هغه مساوي نه غسل مساوات ما تاسو نه کنه نو مساوات تعریف من کړه مساوات الشيء مساوات بین الشيء څه شي صدق كل منهما على كل ما يستقع على الاخر دا هغه ټول افراد صادق دي هغه د یو دی سره مساوي وي دا چې شی په تعریف کې ضروري دی کتاب کې نو دا تعریف نه ده دا معرف معادل دا معرف نه ده نن دا څه دې کوي دوه یو د شی او امر كم شتا چې معرف ته او دا لپاره تعریف وکړي چې معرف ته نو په معرف کې لابد دي د څه شي د دې شی او امرنا ها چې هغه مختص بالمعرف سمع يوجد فيه ولا يوجد في غيره او کنه ته دا غشناخه ولې کنه د شی امتیازي شی دی بده کې وي واجب چې يوجد فيه ولا يوجد في غير او بل مساوي دا غسره صحیح مساوي يعني د څه د خچ 50 هغه پټول ما هغه په ځای کې هغه د پټول افراز د هغه پټول افراز هغه د پټول افراز صدق من الجانبين هغه صدق كل من الجانبين دي شي وایا صحیح او مساوات پکې وي نو امر مختص بالمعرف امر مساوي بالمعرف دا چې امر چې د صفته پکې وي دا ضروري دی کله چې نو دا معدد تنشي دا معرف دی اوس دا امر مختصه مساويه چې د وجود ضروري شو د پاره د تعریف دا اوس ګوره په دوه طریقې سره کېدای شي یا به ذاتی او یا به اصلي یا به عارضي سمع دا امر مساویه مختصه مساویه د دې معرف سره زګورم دی به ذاتی دا داخلي دی په ذات داخلي او یا بس یو بال یا بس عارضي نو چې دې ذاتی شو نو دې خامخا به فصل قریب صحیح فصل بعید دوم نه څو کله فصل بعید او کو دې سو عارضي نه منی مگر خاصه وي نه نه په تعریف کې عاقبه الامر داش چې دوه خبر ضرور شو کوم یو وجود د فصل قریب یو وجود د خاصه چې ممکن دا ضروري کړی چې هغه به مساوي مختص وي نو دا مساوي مختص کله ذاتی وي یو نشو مگر فصل قریب شو او دې به عارضي یو نشو مگر څه شو خاصه شو څه نو ګور ځان په خبره پوه کشف دغه امر مختصه امر مساویه ده ذاتی وو یعنی فصل قریبو نو نه به مگر دا به حدیت ما تاسو وی چې نن د حدیت رازو پیژنه خلک وی دا حد او اداره سم نه ما په جن دقیقه حد وی تشو ده امر مختصه مساویه چې ده نه مگر فصل قریب ده نو کو ده سو ده نه مگر حد وی او کو ده امر په جزئی کې وس جوړ کا دا شی څنګه پکې جوړ کا کم منطقي طبيعي او بل څه شي
منطقي جزئی منطقي جزئی طبيعي جزئی عقلي جزئی منطقي غوتاو پیژنو کنه چې کلی منطقي پیژندل جزئی منطقي نه پیژنې جزئی منطقي څه ته وایي مفهوم الجزئيه او مفهوم الجزئي څه ده ما يمتنع فرض صدق على كثيرين دا کنه شو دقه عارض او دا محض معروض یوازې څوک دی هغه زید دا څوک شو جزئی او مجموعه زید الجزئي دا څه شو کته ګورځي خبره لو المتن وكذا الانواع الخمسه او زماتن هو بل الجزئي ايضا دشته متن کې ها نشته کنه د څه سره ټول کې وكذا الانواع الخمسه بل الجزئي خطر ته کې جزئي کوم جوړيږي بل في الجزئي ايضا زماتن جوزر ټول شو مزي درش كتكوش قوله وكذا الانواع يعني كما ان الكليه يكون منطقيا وطبيعيا وعقليا لك سنج كلي منطقي طبيعي وعقلي كذلك الانواع الخمسه مدقشان انواع خمسه يعني دقس كيف ليس الجنس والفصل والنوع والخاصه والعرض العامه داجدي ده انواع خمسه تجري في كل منها كم كله ده كل افرادها بهر واحد دقيقه هذه الاعتبارات الثلاث دا دري اعتبارات بك چليږي مثلا په یو کې جوړي په نور کې خاصه ما تذكر لها مثلا النوع مفهوم النوع يعني الكلي المقول على كثير متفقين بالحقيقه في جواب ما هو يسمى نوعا منطقيا ومعروزه كالانسان والفرس نوعا طبيعيا الا والمجموع ومجموع العارض والمعروز هذا جوړه الانسان النوع نوع عقليا دوی ته یو کوم جوړ کو او چې کوم دې په دې مینو قیاس کا وعلى هذا فقس البواقيه او په دې باندې ته قیاس کا نورو دوی بل الاعتبارات الثلاث دادري اعتبار چې تجري في الجزئيه ايضا جاري کیږي بچا کې په جزء کې هم فاذا قلنا زيد جزئي فمفهوم الجزئيه يعني ما يمتنع فزد على كسين يسمى جزئيا زشه منطقيا ومعروزه عن زيدا يسمى جزئيا طبيعيا والمجموع عن زيد الجزئي يسمى جزئيا عقليا زين ترى بدر وجود په خارج کې نشته دغه د معقولات چاونه ثانیو یو کلی منطقي کلیت درجه وجود جواز بزین کړي او پرونو ما هغه مخې ورځې مونږ ویلو کنه چې مونږ د موجود وجود ذهني چې شي لازم د وجود ذهني دا مثال مونږ د کلیت کوله نو کوله او لازم الوجود ذهني ككون حقيقه الانسان كليه د کلیت نه کلیت ده دا کلیت شو خبر من ځان پروت او منطقي مسألة خطر ليس له وجود في الخارج لأنه من المعقولات الثانية يأتي في الذهن بعد يوجد في الذهن بعد وجود شيء آخر في الذهن أول بذهن قبل شيء بيابا ديرا شيء دلغ وجود نشته مگر پچا کې خارج کې نشته اصل کې د عروض میدان دغه یو لازم ده څوک ده د کلیت یو لازم ده د لوازم ذهنیون د عروض میدان ده عقل بهر نه ده د بهر شي تعریفي کې نو د وجود په خارج کې کوم نه راشي د عروض زه محل هغه نه مگر څوک ته عقل ده
او کله چې د موجود په ذهن کې خارج کې نشو موجود شو په ذهن کې یوازې نو عقلی له موجود نشو مگر په کوم ځای کې شو په عقل کې شو ولې لکه دا عقلی چې تاسو ته پته و چې عبارت د مجموعه د چانه د عارض او د چانه او تاسو یو بل مسلماتو د دې فن دا خبر ده چې انتفاع د جزء مسلزم د انتفاع چاله نو چې کله دا عقلی د عبارت د مجموعه د دقیق عارض او د چانه معروض او دا عارض چې مستفصل وکړه چې د دې عروض میدان یوازې محل څوک ده عقل ده نو چې دین شي راتلای کنه نو کوم چې د جزء ده د کومې مجموعې چې د جزء ګرځیدل هغه مجموعه به خارج کې موجوده نشي ولی انتفاع د جزء په یو ځای کې مستلزم انتفاع د کل را په هغه ځای مدني مجموعې نه یو د کلی څو منطقي د جزء نو او د وجود او د خارج کې موجود دي شي نو د انتفاع خارج مو انتفاع د کل مجموعې لرا نو بس عقلي نو بده خو هیڅ شک نشته چې کلی کوم منطقي ده او کلی کو څوک د عقلي ده ليس له وجود في الخارج دا توجيه هغه دریم په دې منځ کې چې پاتې شو هغه معروض څوک ده هغه حیوان او انسان چې معروض د کلیت ته هغه څه ده دا خبره فيه اختلاف طريق اختلاف هو شبه تفرق الناس فيه الى مذهبين واختلف الناس فيه الى فرقه طريق خلق تفرق شو تفرق الناس فيه الى فرقتين واختلف الناس فيه الى جماعتين تشوشي ده جماعه الشوق یو جانب الشوق شوق ده جمهور حکما دي بل مذهب متأخرين ده شو یو طرف ته جمهور حکما جمهور حکما غټونه حکما او ډیر حکما اي جمهور ده معنی معظم العلماء تكسر العلماء اي عبارت جمهور چې کوم ده کوشش دي ته غټ عالمان ډیر عالمان دي ته جمهور حکما ان غټ حکما او ډیر حکما چې کوم طرف دي یو دا و مسلک دی او بل مسلک پکې د چاله متأخرین دي چې دا مصنف ته ماتن نه ده ترتزاني هم د دې متأخرین نه ده کنه څنګه خبره شو تاسو خبره کوم چې الحمد لله خان وای دریم دا تبعی چې ده کنه نو جمهور حکما وای دا په خارج کې موجود ده انسان که دا کلیت نشته نه دا معروض نه ده معروض دا انسان او دا حیوان دا په خارج کې شته نه انسانان دني نه دا کلی ده کنه نو کلی تبعی په خارج کې شته څوک په قول کوي من يقول بذلك جمهور الحكماء يقولون بذلك قالوا إنه موجود بنفسه في الخارج أولئك النار بكذا هما تقولون دیو چې وې د په خارج کې موجود ده څوک وای جمهور جیم باندې بزور په زمي د جیم سره وای ها خطا نشي خطا نشي کوي جمهور کتابونو درغه ته وره جمهور دیو چې د په خارج کې موجود ده معنا په خپل نشي موجود ده حیوان د افرادو نه نظر قطع کې دا انسان د افرادنا زید نه عمر نه بکر نه خالد نه والد نه شاهو نه خیرو نه ته د ټول نظر قطع کړ انسان ته ماته وخایځه کوم نه انسان حیوان هم چې کوم د حیوانات د افراد نه من کنه من الجواميس او ومن الاغنام ومن الاناس انسانان د دې نظر قطع کړ حیوان ماته وخایځه دیو چې وایي چې دا په خارج کې موجود دی یعنی په زمن د افراد دې ځان موجود نشته چې د افراد نه بغیر ځان حیوان یو شی دی په فرد کې نه وینه نه د دې وجود قائل یو په زمن د افرادو کې پاکه خبر ده تو کما تاسو کو جمهور حکم نو مطلب به یو خبره شو چې بنفسه وجود بدون وجود الافراد د دې نه علاوه د وجود باندې هیڅ قائل نشته
سوچ وي موجود ده بخارج کې بمعنى في ضمن افراده په ضمن د فرد کې لکه زید ده نو فرد ده په ضمن د فرد کې انسان ده دغه حیوان فرد ده حیوان موجود په ضمن د فرد کې زید ده څه خبره نو جمهور حکما چې وایي چې د له وجود په خارج بمعنى ان في ضمن افراده لا بنفسه استقلالنا استقلالي وجود قائل السوق اشتغل سو متأخرين او څوک وسره زمون دا مصنف رحمت الله عليه څوک الله ما تفضل پاتې او چې موږ دې پیدا موږ راکړل دې له شان عظمتونه خپل پاک لور کې هم د په کوم شي چې کوم مهنت چې ذکر لکنه موږ دا نه شاته کړو تا کله متول او کله مسلماني او کله شرقایت و او بس دا دې خوشاله کولو انسان وش او شان مقاصد بیا وګوره هغه کې بستا دا د متون نشه مقاصد باندې ته خطي کوي ته کوي نو دا انسان چې دا سمته وي ده هم د متأخرین سره مرګره نو متأخرین او د څو وي چې دا دلته په زمين دا لکه چې خپل وجود نشته په زمين دا افراد کې نشته نو څه شته ها افراد شته افراد موجود دي چې دوی پښتو کې چې افراد د دشته د نه بنفسه استقلالا نه په زمين د افرادو کې دا شو کنه یو شی یو مثال پتو ویجه دا کنه ویجه د ویجه دا نه ته د ویجه دا نه هم نشته په ذات خود او په زمين د شوله کې نشته شوله بيجنه تاسو ته شو یو ته په دې شوله کې شوله په دې زمين کې څوک شته نو خو په زمين د شوله کې نو خو په دې شوله کې په کې ته شته کنه چې په ماشينه وایي جوړ پسې جوړ شي څنګه هغه وایي ځان موجود نشته خو په زمين د پرد کې شته کنه نو لکه ویجه نشته خو په دې شوله کې شته پکې ده د شوله په زمين د شوله کې د روزه خوشته کنه دیسو ده متأخر نه استقلالي وجود شته نه په زمين د چا کې شته په زمين د فرد نو دې دا څه خرج وي دا انسان افراد شته څه شته د افراد وجود جدا شته او د وجود جدا شته د چا مسلک حق دی حق مسلک چې کوم دی بر دی وي برمتن توغورا والحق پدې اختلافي خلافي پدې خلافي کې پدې مسله اختلافيه کې حق دا ان وجود التبعي حق دا چې وجود التبعي وجود ان وجود الكلي التبعي وجود الكلي التبعي خلاص وجود الكلي بمعنى پدې معنا سره ده بمعنى وجود اشخاص چې اشخاص شته خلاص وي کلی شته تبعي شته کلی تبعي شته معنا دا ده بمعنى وجود اشخاص موجود دي افراد موجود دي نه بخپل موجود دي او نه په زمين د افراد کې موجود دي پر مثلا منفوش والحق ان وجود الكلي التبعي بمعنى وجود اشخاص په دې معنا سره د دې خبر معنا بدای چې اشخاص شته وليس له وجود بنفسه في الخارج ولا في ضمن افراده نو خبر زمون د چا سره په جنفه جمهور وکما هغه سوي هغه د یو شیخ هغه قائل نه کوم شي د استقلال وجود او په زمين د فرد کې له وجود نه تاسو کته چې په چلوي والحق ان وجود التبع ما وجود خلا ينبغي ان يشك من شك فقد شك لا ينبغي ان يشك مناسب نه چې شک وکړي شي په دې خبره کې في ان الكليه المنطقيه او طول رواغستخه كل منطقي چې د ټول نه اولنه نو غير موجود في الخارج لا شك ان الكليه المنطقيه غير موجود في الخارج ده خارج کې موجود نه ده فإن الكلية الكلية ما تعتبر بختوكي إنما تعرض عارضي على المفهومات في العقل مفهومات العقل كي جديد العروض ميدان چره جديد العروض محل عقل دينه بل ذلك خارج كنينه ولذا كانت من المعقولات الثانية أبرنا برز منويل جداد المعقولات الثانيون ده وكذا يعني كذا لا يشك فيه إنه نشتنا شك فدي خبرك أن العقلية ما تسئله كذا عقل غير موجود في يدين بخارج موجود ملاي ولي ذاك الدقة كل من تخذ ذنب جزء انتفاع الجزء مستلزم انتفاع الجزء اخبروا فإن انتفاع الجزء يستلزم انتفاع الكل وشو وإنما النزاع دا جنگ مسألة في أن التبعية
تشوا امنس کې وستانی دا کل انسان من حيث هو انسان په دې سره چې انسان د انسان په ځمن د فرد کې شو د انسان نه مراد فرد وایي نه د انسان چې د انسان په حیثیت والے الذي يعرض الكليه چې د کلیت په عقل کې عارضيږي چې کلیت په عقل کې چې کلیت په عقل کې عارضيږي دې به کوم ځای دا په عقل کې نه چې په عقل کې خوشته ځکه چې دته چې ځکه عارض بلا معروض نه نو چې عارض په ځین کې شو معروض په ځین کې نه په ځین کې خو دې ده خو آیا دقه شی چې دا کلیت په عارضيږي دې خلک شته کې نو هل هو موجود في الخارج ذو استقلالي بناء استقلالي وجود خبر لكم في ضمن افراده فزمن دا افراد کې شته ام لا او كنا نشته او چې نه بل ليس الموجود فيه الا الافراد یا چې دې نشته او صرف افراد شته صرف افراد شته ويقول جي ام ليس ام لا یا پزمن د افراد کې نشته بلکې ليس الموجود فيه الا الافراد والاول مذهب جمهور الحكماء عمل كم يوم احدقا والثاني مذهب بعض المتاخرين ومنهم المصنف دالو بزرگم دا وسره توي ولذا قال دی وجه دوی برا چې تخپل کتابو نو هر سره د خپل مذهب د خپل عقیده نه خبرې کوي خپل عقیده نه خپل کوم خبر چي او چې اختلاف پکې او حق او نه حق پکې نو حق کار کوي وي والحق چې کوم دی هو الثاني دي حق وي برمتن کې عبارت سو چې طبيعي دي هغه موجود دي دا چې افراد موجود دي به معنا وجود اشخاصه وذلك اي كونه حقا دا حق ولې ده دا دلیل ته مته فرمایي وي ولې کدا موجود په زمين د افراد کې موجود شي موږ چې خیره کو کنه منطقاً چې خیره کې خدای چې کوم دی مقدم د کلاسیس نه ورځو د خیره کې څو خیره کې منطقاً خدای مقدم د کلاسیس نه ورځو ځکه مقدم د کلاسیس نه قطعي تور باندې او ځکه چې هغه لکن الطالبات فالمقدم مثله دا درمدار د کلاسیس نه پته دی باندې کنه مقدم چې کوم دی او یو نه کنه یو د شی د بوتلان د پاره د هغه مقدمه شرطي وګرځو او یو شی لازم په تعلیق سره باطل لازم کا او هغه به باطل مقدم به مثل شی په بوتلان کې نو خدای دې چې کوم نه سو وګرځو پلان کیا خدای دې چې کوم دې سکا د مقدم د خاصي استثناء کا نو اوس د چا مسلک باطلوم چې د جمهور حکمو مسلک باطلین مقدم د خاصي استثناء وګرځو اوس به باطل شي څه لو كان الامر كما تقولون وهو وجوده في ضمن افراد وجود الكلي التبعي في ضمن افراد كدش جرت شيء دو طالبات البلازم شيء دو طالبات البس شيء یو بلازم شيء څه اتصاب د شی واحد په صفات متضاده سره یو بلازم شو وجود د شی واحد په امکن او متعدد او کې لكن الطالبات بكلا الشقين فالمقدم مثله ما تيجي شيء باطله مقدم بقياس استثنائي وغرزوا لو كان الامر كما يقول به جمهور الحكماء وهو انه موجود في ضمن افراد كذا جرت شيء نه شيء لازم بشد التوالي باطله يوجد اتصاب د شی واحد براشد په صفات متضاده سره یو او لازم بشي وجود د شی واحد په امکنه او متعدده کې لكن الطالبات طالب باطل اختیار یو شی په صفات متضاده سره متصف کیږي او بل چې کوم دی یو شی په امر واحد شی واحد په امکنه او متعدده کې موجودي هغه په یو ځای کې موجودي یو شی مستوي موصف درې ځای کې ناس نه هوښ کړي زید په څلور ځای کې ناس دا هوښ کړي دا کتاب له بدقه ذکر دا کتاب بدقه ذکر بل ځای نشي او بل کتاب جوړ ذکر انتظار دا تعلیق باطل له او بطلان له تعلیق کار له ما تاسو ته په قیاس استثنایی کې تو خبره بده یو لکن طالب وجد بطلان التعلیق وجد ملازمه څه څه وکړي لابد من اثبات امرين او اثبات ته د بطلان التعلیق ځکه دا چې باطل او سده باطل او سره لازم ده
مستلزم باطل خپل شي باطل ملزوم الباطل يكون باطل مستلزم الباطل يكون باطلا او دا مقدم در مستلزم هو شي او ملزوم نه له سره هذه التعريف خلق لازم هو کله وي تعالی باطل کله هو لازم باطل دغه دی لازمي دا د شي زونه کارنه بطلان دي وجود د شی واحد په امکنو متعدده او اتصال د شواهد په صفات متضاده سره دا باطل دی پوش لا يشك احد في بطلان ذلك يسوق په دې کې کوم د شک نه خبر پوښي وجد مولا خیر دا باطل خدای دی دا لسه لازم ورته چې څوک د دومره جمهور کما هټ بزرګان هټ شملو ولا خلق جمهور دغه حکما دي ته مو حکما شو بس ته كله خبره ده په جمهور غټو پوښي کې ډېر غټو ډېر ولې دا دومره په باطل خبره باندې ولې دا سوي اخر سره ولې دا باطل لازم دی وجد ملازمه وجد لازمه دا ده چې دیو کله وې چې دې په زمن د دې زیات کې انسان شته څه وکنه په زمن فرق د پرشته نو دې زیات ته موږ سوال دې زیات ته دا زیات په صفات متضاده اوسه دې زیات ته موږ جزوي کولی او دې او په دې کې انسان پکې د موجود شو نو هغه کېشته کنه نو ته په کلیه راځنه او کلیه چې صفات متضاده نه یو بل بالکل قسیم مقابل نه دا خصيك شو کنه دا اول عقیده دي سره دا اول تعریف لازم دا دویم تعریف لازم شو وجود الشواهد په امکنه او پچا کې ها تشهد په زمين د فرد کې موجود دی دا انسان په زمين د ذات کې شته او انسان یو دی ګډه یو انسان دی کلی طبيعي یو دا کلیات متعلق یو کلی دی او په زمين د عمر کې مشته کنه دا ګټه په زمين د فرد کې شته نو دا فرد د بل فرد نه په یو شی په لکونو زینو کې مکرونو ځای کې موجود نو موجود د شواهد په امکنه او متعدده کې نشو یقیني تور باندې د دې خبره سره درځو بس څه جواب دی جواب کو بس ما دا ګوره نو دې ته وکړه ها و طالب باطلو او ملازمه مسیح شو پس ته دی او مستلزم باطلی مسلک د جمهور حکم وسشو على قوله ګوره وذلك ان كونه حقا قول ده متاخر حق له ولانه لو وجد الكلي في الخارج في ضمن افراد لو بداخلها کله چې چرته وشي دا مقدم د قياس نشل بوشي لازم اتصاف الشيء الواحد بالصفات المتضاده كالكليه والجزئيه دا كالكليه چې شوې چې څنګه دي شي ولا جزئیات نشو دا زه ته جزئیه هم وته کولې وجود لازم دا وجود الشيء تر به اتصاف نه لازم وجود الشيء لازم هذا اتصاف لازم فاعل وغنا مرفوع ده مرفوع لازم وجود الشيء الواحد في الامكنه المتعدده لکه دا انسان په ځای راو کې موجود شو په امر کې موجود شو هکذا دی ښه چې دا دومره باطل مسلک شنو هغه خبره بیا سره دې وجه چې کوم دی وحین فما لا وجود التبعي خلک د خو چې خلینه چې توتی چې تبعي په خارج کې موجود دی هو ان افراده موجوده ان افراده هغه دای مطلب دی چې افراد موجود دي وته وسوي څوک وي عبد الله یزدی وفيه تامل پدې کې تامل شته وي او دوی بیا وتحقيق الحق وتعامل چې پکې ته خبر ده سوچ پکې وکړه راکاره کړ وې دا کتاب دا غیر مناسب نه دی وتحقيق الحق اثبات حق چې کوم دی په حواشي التجريد او دواني تجرید ما یحش دواني هشي کړلی او بیا به کوم دی نو دا کړلی شیرازي دور نه ورسره صدرالدین شیرازي دوه ورسره زبردست جوړه دا صدرالدین نه صدراواله بل صدرالدین نه صدرالدین دوی اوري یو د قوله صداج کړل د په حکمت کې چې کوم د ډېر تیز تل لو انسان نه بل دغه په صدرالدین شیرازي او منطق او حکمت په دوانو کې کمال کړل چې هغه د چا معاصر د علامه عقیده دواني معاصر زبردست او شی جديده او شی قدیمه په تجرید باندې خشيري په شرع تجرید باندې دوی وایي چې په حواشي د تجرید کې په حواشي د شرح د تجرید کې نو تا ګوره انظر فيها تکغور منتصر شته ته خصي خبره سره خبره دا موږ متزم سره هغه دا زما استاد وکما قال
چې جمهور حکما وړ خلک نه هغه دومره مخلان نو چې د شي قول کوي چې د قول باطل کوي چې په دې نه بوده یو شی په ګڼو ځینو کې نه موجود دي په دې نه بوده چې یو شی واحد متصف په صفات نه زده وګوره هغه وایي دا کوم چې باطل دی اغشتنه کوم چې لازم دی اغش باطل اغشتنه او کوم چې شته باطل نه دی دیو چې وایي کنه په شبه حال په زمين د کلی کې دا کلی په زمين د فرق موجود شو مته د پوزیشن کلی شو دا هر یو حیثیت جدا جدا د تشخص بل حاصل شو ګوري جزئی او چې څه ګوري هغه کلی من کنه وجه چې د تشخص نه بغیر والے عقل خارج ته رسیږي چې غیر دا غیر معرّا والے بس به کلی په یو جهات سره نه به جهاتین دا رنګ چې کوم دې ته شوې سو په ګڼو افرادو کې دې په ګڼو ځینو کې موجود شو په ګڼو ځای کې څه شو موجود شو ناغه چې کوم دې ګوره خلک شی واحد په ګڼو ځای نه شی واحد په وحدت فالشخصي سره په ګڼو ځای کې موجود او شی واحد په وحدت چې سره نوعي سره یو وحدت جنسي سره په ګڼو ځایونو کې بزمن د افراد موجود دي معرف الشيء ما يقال عليه هر کله چې د فارغ شو د چشنه ما ته ورځي د بیان د اجزاء د معرفنا خلک چې کور جوړي کنه کور سیمټ کور جوړي سیمټ نو خاص راوړي سیمټ راوړي شګر راوړي باجری راوړي سریه راوړي بیا ته مرکب راوړي مصری هغه بیا ترکیب کوي بس کور جوړي نو معرف چې لکه معجزهونه جوړېدل مخکې انا نه مگر کلیات 5 دي څو دي دا چې کله پاره شو د اجزاء د معرفنا کنه چې لکه نو دې جوړېږي نو شروع په خود معرف کې فقال معرف الشيء ما يقال عليه متن ما لك خبرك متن ده متن معرف الشيء شيء لك الانسان شو ذا شيء لك شو معرف شو حيوان ناطق كان شيء شو انسان معرف شو حيوان ناطق بس تعريف تسيقوا معرف الشيء لك ترى الانسان حيوان ناطق توه ده حيوان ناطق انت بچا محمول کو الانسان حيوان ناطق انسان حيوان ناطق ده حيوان ناطق توزن المعرف وليه ما هذا يقال عليه چې محمولي عليه بدي شي باندې نما چې الانسان حيوان ناطق ده حيوان ناطق ما محمول له بچا باندې په انسان باندې د سره په اصل خوند په وینا لافاده تصوره قران د پاره د افاده د تصور د افاده خیر دی همیشه افاده څه دی څو ځان د خپل خبرې نه خیخه د افاده د استاد کار دی دا د خامخا مستفیدی لافاده او مستفید بچ دی فائدہ غینو هغه د علم نه هغه د علم منو تحصیل حاصل شو هغه د انسان نه پیژني څوک انسان نه پیژني هغه مستفید هغه مخاطب هغه تلمیذ شاګرد هغه اخذ کوونکی استفاده کوونکی هغه نه خبر پچا باندې چې دا انسان حقیقت سره انسان نه پیژني تعریف ته ضرورت ده مرته وي حیوان ناطق څه د پاره وقال علي لافاده د پاره د فائدہ کولو دق مخاطب مواقفتا مخاطب جاهلتا د څه شي فائدہ کول لافاده التصور هي د غشي چې د غشي تصور غته فائدہ کی تصور علم ده کنه ان علم تصوري دا غفي راشي چې ما حيوان لا تكوينه